بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو تاسو ګورئ زموږ سواد او زه افتخار احمد زمان یم. کتونکو تاسو ته موږ نور ښایسته سیمې هم ښولې دي د سواد سیلګرۍ سیمې چې دی خصوصا هغه موږ تاسو ته د زموږ سواد په شیشه ښولې دي. خو نن چې دی نو موږ د شنګلې د ضلع شنګلې د یو ښایسته او سیلګرۍ سیمې مخه کړې ده او هغه یختنګې دی. او دا وخت تاسو زما په شا باندې کتی شئ چې دلته کې کومه یخه چینه چې دی نو موږ دلته کې موجود یو یخه چینې سره د یخې چینې چې دی نو دا ډېره زیاته دلته کې په یختنګي کې چې کله سیلانیان راشي نو دې یخې چینې ته ودرېږي. د دې اوبه چې دي هغه ډېرې زیاتې یخې دي، پاکې اوبه دي او د دې دا اوبه چې دي نو دا چا نه څښلي نو هغوی بیا دې ځای نه چې دی واپسي نه کوي، دلته کې خامخا ودرېږي. دلته تاسو کتی شئ چې مختلف کولډ ډرینکس چې دی هغه هم تاسو اخیستی شئ او که تاسو دلته کې فروټس چې دی نو تاسو اخیستل غواړئ نو هغه هم دلته کې میلاویږي. دلته مونږ په دې وخت کې په مازدیګري کې موجود یو چې که دا وخت مونږ وګورو موسم ته نو ډېر زیات ښکلی موسم دی. ګڼې وریځې چې دي نو هغه تورې وریځې هغه په اسمان خورې شوي دي او باران چې دی هغه راکې کېدو واله دی. او دلته کې د سیلګرو چې دی نو ډېر زیات تګ راتګ چې دی په دې وخت کې شروع دی. سیلګري چې دی هغه را روان دي، څوک رالو انجای وکړه، چا خوندونه چې دی نو هغه واغستو واپس روان دي. دا وخت چې دی نو وکیل صاحب هم زموږ سره موجود دی، نصیر الله صاحب چې هغو هم یختنګي ته راغلی او بیا خاص کر د یخې چینې سره مونږ ولاړ یو. نو وکیل صاحب یختنګي کې او د یخې چینې دا اوبه به تاسو څکلې څومره خوږې دي د دې ځای دا اوبه چې دي او بل دا چې داسې صفا اوبه چې انسان څکي نو زما په خیال چې د ده قوت مدافعت په هم د سره ښه کېږي. تاسو څه ګڼئ دي؟ تاسو نه ګڼئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبره دا راځي چې بره د یختنګي او د دې ځای کې اکثر نوره زیات کمپیریزن نشته، تقریبا دا یو اوبه ده خو په مختلف دغه باندې هغه بره ځیږي نه ښکته راښویږي او دلته بیا د دې چینو په شکل کې مختلفې چینې دلته خو یخه چینه چې ده نو دا دلته د دې ځیږي مشهور ځیږی دی. دلته کوم سیلګري چې راځي نو هغه استی کوي او مختلف قسمه کولډ ډرینکس او ځان سره فروټس موټس او دا اخلي او د هغې په حواله باندې نو صرف مهمه خبره دلته دا ده چې دا واقعي طور بالکل د حفظان صحت د اصولو مطابق ښه صفا چینې دي، بالکل خوږې اوبه دي. بلکې زه به دا ووایم چې زموږ د سوات اوبه ده خو هغه لږه درنه ده، دا اوبه خوږه ده او په اثر کې چې دی نو د دې په خوله کې ډېره ښکلې ذایقه جوړېږي. او داسې ده چې پکار ده چې دلته سیلګري راشي او څښاوالي نه جوړوي، دا چینه نه څښا کوي، د دې په خوا کې داسې څښا غونده کې څیزونه نه دغه کوي چې دا آلوده کېږي نه او خرابېږي نه او پرزرو شي. بالکل جی. وکیل صاحب چې نو ډېر ښه پیغام ورکړو چې اوبه د دې ځای چې دی هغه ډېر صفا دي، د دې ځای ماحول چې دی هغه ډېر زیات ښایسته دی، ښکلی ماحول دی. خو دلته چې کم سیلګري هغه راځي د دې سیلګرۍ سیمې مخه کوي او د دې ځای د نه چې دی نو خوندونه اخلي نو هغې له پکار دا دي چې د دې ځای د صفایۍ خیال وساتي. دلته کې چې دی نو ځای په ځای ګندونه نه غورځوي، که د دې ځای اوبه دي نو هغه دې نه څښا کوي، دا صفا اوبه دي. خلک چې دی نو دلته کې په دې باندې اودسونه هم کوي، د څکو دپاره چې دی نو هم استعمالوي. دلته کې که تاسو ته زه وښیم نو ځای په ځای باندې دغه بټۍ چې دي هغه لګېدلې دي، د وږي چې دي نو هغه دلته کې خرڅېږي. که څوک په دې یخ موسم کې د ګرماګرم چې کوم وږي دلته کې میلاوي که د هغې نه خوندونه اخیسته غواړي نو اخیستی شي. یو ملګری را سره ولاړ دی، زما په خیال چې دی هم دلته کې راغلی وږی اخلي، ولې چې ګرمي ده. خو دلته کې چې دی نو په دې ځای کې اوس په یختنګي کې مونږ ولاړ یو نو یخ دی. د ملګري د کم ځای نه راغلی نوم یې څه دی او یختنګي ته راغلی نو څه به ول غواړی دې ځای په غله؟ مهرباني. زما نوم وقاص دی او زه د پورن یم او د دې شنګلې یم، سوات نه رالو خو ډېر ښه ځای دی یختنګي. او زمونږ شانګله ټوله مطلب د اجمیر شو، بره د شاپور نه بره دغه ځای نه شو، دا یختنګی شو، پورن سایډ شو، دا ډېر ښکلي ځایونه دي، ټوریزم ښه سپاټس دي او ټولو خلکو ته دعوت ورکوو چې راشي او دلته انجوی کوي. او دلته هر څه اویلیبل وي او خلک هم ښه خلک دی، روډونه هم برابر دي، مخکې روډ مسله اوس روډ هم برابر دی او ګرمۍ دپاره دا ډېر بهترین ځای دی. کالام ته، ملم جاوید او دغه سایډ ته نن سبا ټرافیک ډېر سیوی نو دلته روډ بالکل کلیر دی، تاسو ویله روډ کلیر دی نو دا ښه ځای نه دی، هغه ځای ته خلک ځي نو دلته هم پکاره چې راشي. صحیح. دوی چې دی نو ډېر ښکلی پیغام ورکړی چې که د کالام یا ملم جبې کم سړکونه چې دي نو په هغې باندې رش هم سیوی، که څوک
دی یو داسې ځای ته یو داسې ښایسته سیمې ته راتله غواړي چې هلته کې هغې ته سکون میلاو شي او په سکون سره چې دی هغې د ښایسته موسم نه خوند واخلي. نو هغه زما په خیال یختنګی دی چې سړکونو ته هم ټیک دي، ښایسته سیمه هم ده. دلته کې راسره دا ملګری ولاړ دی، ولاړ خو نه دی بلکې وږي چې دی نو خرڅوي او دلته کې خپل کار روزګار کوي، ګټه وټه کوي. دا راته ووایه ملګري چې سیلګري دلته کې راځي که نه؟ راځي پوره. صحیح. دا خو چکر ځای دی. د چکر ځای دی. خلکو له به څه پیغام ورکول غواړي چې کم خلک یختنګي ته راتله غواړي، څه ورته ویل غواړي؟ یختنګي ته ولې راشي؟ مطلب ولې یختنګی چې دی هغې ته هم راتله چکر له راشي سم آزاد کې. دا خو چکر ځای دی که. او وږی په څو ورکوې دلته؟ وږی خو دلته مونږ په 13 هرڅو په شل هرڅو دا زموږ دغه دی، مونږ په اټو کې اړو لګه. صحیح. مننه. تاسو چې دی نو د ملګري خبر واورئ، د هغوی چې په 13 روپۍ او په 60 روپۍ داسې چې دی نو مونږ وږی دلته کې خرڅو او د دې نه چې دی نو خوندونه دلته چې کوم سیلګري راشي نو هغه دې وږو نه هم ډېر زیات خوندونه اخلي. ټول چې څومره زموږ کتونکي دي نو هغې ته به دغه پیغام ورکوو که تاسو یو ښه سپاټ ته راتله غواړئ، یو سیلګرۍ سیمې ته راتله غواړئ نو تاسو دلته کې راتلی شئ.